ګران کتونکو السلام علیکم. ایاز خان یم او لږ سفر هم کړو. هغه ویډیو به تاسو کتلې دا بل دا د هغې دویمه برخه ده. نو موږ سره اوسئ. موږ اوس ځو شاندلیزې ته او ګیټ غونډه کې دی شاندلیزې ورته وایي که څه داسې نوم یې دی. تاسو به وګورئ د هغې سفر جم جاري دی او راځئ چې هغه وګورو. هلته ساحلې زرې دي او تورست ورته شته که نشته دا به هم پته ولګي. موږ سره اوسئ او ګورو چې اخوا څه دي. ګورو به د دې ځایونو نظارې به ګورو. دا موږ شانتلیزې روټ ته راورسېدو. تاسو ته ښکاري اولمپیک پکې هم دی. دې ته اوس نږدې ځو. دا موږ راورسېدو وقت بازار ته شاندلیزې څه داسې نوم یې دی. ده ته زیات معلومات دي. څه نوم ورته وایي دې ځای ته؟ شانتلیزې. دا اوس هم لاسه نوم دی خو څه مشهور دی خلک. راځئ نږدې نه یې ګورو. دلته کې هم څوک راغلي دي څوک مشهور کسان. میک اپ والے آرټسټ. Tous en ligne, tous en ligne. Vas-y, Lila. C'est bon, c'est ta carte, c'est ce que vous dites? Allez, 3, 2, 1. Refaites, vas-y, c'est trop rare. Mais qu'est-ce que c'est trop rare. دا د دوی شوخي وه. اصل کې دلته کې خو دغه یو ګیټ غونډه کې دی. نور د کتلو لپاره څه خاص نشته خو د دې د لاره کې څومره خلک نه راځئ مړه د کتو لپاره نور څه نشته خو دغه دی. دا موبایل یو مارکیټ دی. دا به یو برینډ دی د مختلف شیان د موبایل او دا څیزونه پکې خلک ګوري خوښوي. موبایل بیټري او دا هلې ځلې پکې دي. ملګرو وایي چې راځه دې ته پکې ځو مختلف شیان دي پکې. ما خو پکې طبیعت څه نشته موږ دلته څه نشو اخیستی. ګران دي هلته کې هر څه. بهرحال زه ستاسو سره شیر کوم چې دا په څو دی؟ په 200 یورو دی. دا په دا هم په 250 یورو موبایل ګران دی.
دلته وزم څه شیان خوښ نه شو ګرانو ګران خو خامخا یو غټ مارکیټ واپس شو خپل سفر دوامدار ساتي مونږ بیا راووتو ملګرو یې راځئ څه کیمرې میمرې ارزانې میلاویږي دا به وګورو وکتې کیمرې موبایل دا شیان به کې دي خو بازار کې چې کم شی په 200 دی دلته ورسره 900 روپۍ دی ها سوري خان موږ چېرته روان یو اوس سانتلیزې ګیټ ته مخکې لپاره او د هغې نه لږ ځای پاتې دی دې ځای نه خو ښکارېده دا شو دوکانونه شو داسې ها استه بسونه دي مارکیټونه زه د 2000 دې ځای کې 2016 نیو ایئر چې کوم هلته موږ مناو کړو دلته ګرځېدو را ګرځېدو په دې ځای کې موجود وو د دې ځای خلک دا ټول ټورست مختلف ځایونه راغلي دي دلته کې څنګه چې موږ راغلي یو دغه شان دوی راغلي دي په دې ځای لوکل چې کوم دی پاکستاني چې کوم دلته کې خو شاته پاتې کېږي زموږ سره چې کوم ملګري راغلي نو په دې کې داسې دي چې موږ کال پس دې ځای ته رالو هلند کې لرې ترې نه دي دا ځایونه خو بس دا ګورې د هغه سره پورې دا خلک را روان دي شبند کلجه او سمسم ښه دا جنډه چې تاسو ته ښکاري نو دا د ترکي امبیسي ده دلته د امبیسیان دي دلته د پاکستان امبیسي هم شته هغې جنډه ورته وښیم د لرې زه ته په خپله زما په خیال چې راغلی وم راغلی وم پاسپورټ لپاره مو ته اپلای کوله خو کار شی نه و هماغه چلو لکه په یورپ کې چې زه دا خبره زما نه بلکل نه هېرېږي چې زه څنګه د پاکستان امبیسي ته د پاسپورټ دفتر ته ودننه شوم نو په خدای یقین وکړه داسې راته ښکاره شو لکه پاکستان ته چې رادننه شي چا ویې 10 روپۍ راکړه رشوت او چا یې 20 روپۍ راکړه رشوتونه او اسخا پسخا دا هر څه پراته وو که بدې ردې او دا خلک او زنانه او دا بېعزته کول حیران پاتې شوم سیده ترې راووتم ما یې په داسې غوسه باندې خو دا داسې چې کوم چلونه چې کوي په دې خو موږ کور کې یوه میاشت ډوډۍ نه خورو د دوی سره به دا وګورو چې بلډینګ لړکومی نو پاسپورټ کې ټایم کم و بس راووتم د مخې سره زما په خیال یو ورځ نیمه پاتې وه خو خوا پاکستان امیګریشن موږ وصول کړو ځئ ستاسو ملک د دې ځای چې کومې هلې ځلې وې ډېر غلط اکسپیرینس شوی زموږ دا ټول ځایونه چې دي دا کم ښایست چې دی دا کم خلک چې دي دا کم بلډینګونه چې دی یم ښه نو ما څه خبره کوله هېره شوم ښه میوزیک سره ډېر خوند کوي خو چونکې زموږ سره کاپي رایټ میوزیک نشته کرن خان ته مو وینا کړې ده هغه امریکې ته لاړو هغه جوړ کړی نه دی او هغه میوزیک ډایرکټر هم دی نه څه خپله باندې ډایرکشن کوي خپل نو زیات دی بس دا دی چې موږ بس ویډیو به کوو ورسره به کړتې کوو لږ ډېر پوهه به درکړو نو دغه هلې ځلې دي راځئ مخکې ځای رانږدې شو او دا دی جي ځای راورسېدو دا دغه ګیټ دی دې سره خلک تصویران وباسي د پیرس مشهور ځای نه دا دی دا دغه طرف ته لار ده دا به داسې ځي په دې طرف باندې او دا دونه انتظام دی ته شوی دی دا به داسې ځي هغه طرف ته به ته ځي
دا مونږ بر راوختو دغه ټنل نه بعد د هلې ځلې د دې ځان له یو تاریخ ته د مرګري راته کیسه وکړه چې دا جنګ منګو د هغې فوجیانو نومونه چې دي نو په دغه دیوال لیکلی شي خو زموږ په دې کې څه کار بس دا یو بلډینګ دی زموږ دپاره او د مشهور دی خلکو سره تصویران وباسي بس په دغه باندې رالو دا زموږ ملګري دي ټول دوی به کوم راځي دا ته ټوریسټ Napoleon. دا د دې ځای مشهور څه کیسه ده دا ټول نومونه د پوځیانو دي تاریخ کې چې دې چا جنګونه ګټلي دي که څه کیسه وه تارکانې څه خبره کوي خو ډېر مازغه نه خراب وکړه دا مونږ د دې نه تاو راتاو شو دا پکې د بل سر ته رالو دې کې دننه لفټونه دي بره اخري چت ته خلک خیږي او کتلو لپاره د دې ځای پیدل به ته هم خطی شي او په لفټ کې به ته هم خطی شي دا هلې ځلې شته دا چې کوم خلک ستړي شي دلته کې ناست دي ګپې شپې لګوي دغه معامله چې ده دغه د لفټ ته ټکټونه به ولې بیا په لفټ کې خیږي او دا د یو فوجي په یادګار کې کوم زمانه کې چې د آسونو واسونو وخو نو هغې کې دا څه نوم یې دا د دې چې کوم تاریخ د دې چې کومه کهاني ده دا بیانوي مختلف کتونکو موږ له دلته کې یو د دې بلډینګ سره کیبل سټور هم سره د دته د دې معلومات دي تر راځي چې دا ځای نو خو ما د خلکو ته وښول خو یو ځل بیا د دې څه قصه ده تاریخ سره دا ولې بلیږي او دا څه قصه ده دا اور چې بلیږي دا ما دلته کې یو مشر سړی و د جهانګیري ها هغه زه په اول پیر راوستم په 2009 کې ها هغه ماته وی چې دا د ایټلی او د فرانس ها په 1918 کې او 1914 کې په هغه منځ کې جنګ و ها نو چې کوم هغه استازی هغه په راغی نو هغه د لې راغی او د لې راتاو شو مړ شو ها نو دا د هغې په یاد کې دا اور راخ کړی دا دنده چې کوم نومونه لیکلی شوي دي او دا دنده بیا ښکارېږي اوس تاسو ته ښکارېږي دا کوم نومونه چې لیکلی شوي نو په هغه ټایم چې کوم پوځیان جنګېدلي نو دا د هغو په یاد کې دا نومونه دي او دا دروازه دلته کې په دې پیرس کې دا څلور دروازې دي ها دوه په سټاربکس سندیانې کې دي یوه دا ده یوه لاندې هغه ځای کې یوه بله ده ها دا څلور دروازې دي چې سره زوم ها دا څلور دروازې دي خو په هغه دروازو کې چې ده دا دروازه غټه دروازه ده ها لاندې ښکته دغه دی یو بل ځای دی هغه دی ها دا د هغه ځای تصویران دي دا تاریخي دا پخوا داسې ها لکه دا یو قسم دروازې شکل ورکوي دا داسې دروازه وه او دلته بوټي وو پورې طرف ته راځئ
پوری طرف ته به وړو. په دې بل طرف په ښکته لاړ شو. صحیح دی راځه. ها ها جوړ کړی لکه فکس. ها دا بلډینګ ګوره بالکل هغه بکسه غوندې کې ده. هم د پښتنو بکسې سټایل دی. ډېر ښایسته جوړ کړی دی. ډېره مزېدار ښکارېږي. ترقي کړې ده دې ملکونو، ترقي او روان دي، ورځ تر ورځه ترقي کوي. دا بلډینګ به کې ګورئ. او داسې د پلار نه دی، پلار دی. نه مونږ اکثر وایو خر پلار کې کار پې روان که که نه. او نو هغه اصل کې پلار دی. دا وګوره دې خلکو د دې کپړو ویښتو ته وګوره او د دې د سټایل ته وګوره. دا هغه سره پورې دا خلک را روان دي. او تاسو وکتو یقینا دا پروګرام موږ غواړو چې ختم کړو، باران هم راکې شو او نور هم مخکې ځو یو ځای نیم ته. او بهرحال دا به هم اوس په دې ځای باندې ختم کړو. د دې ځای تصویران، د دې ځای ویډیو دا هم تاسو ته وښول، کېدای شي تاسو خوښ شي. پر روانه ورځ په سبا را یا ګنټه پس کېدای شي یو بل خپرونه ریکارډ کړو. تر هغې پورې خپل کوربه یاست هم ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.